حالات شروع در افغانانو مهاجرینو چې در روان کړي دي اول خو دغه ظلم دی دلته دومره وخت او زمانه تېره کړله بېرې سره پاره وباسي هغوی خو ژوند او زندګي دلته وشوله او بیا که وباسي د ویستلو خو دا طریقه نه ده په کومه طریقه باندې چې وباسي هغوی ته وخت ورکړه یو کال کې وځئ و چې تا ټول په یو ځای شروع غریبانو ته ګاډي نه میلاویږي لاره نه میلاویږي نن بیا سرې په هغه پوره علاقو ځای په ځای باندې غریبان ولاړ دي ولې دا انسانان نه دي د ظلم او د بربریت او د وحشت دا نظر ټوله دنیا کوي زموږ وروڼه دي دلته چې څوک نفرتونه خورئ دلته چې څوک د فیسبوک په ذریعې د میډیا په ذریعې هلته راباسېږي پاکستان پسې خبرې کوي دلته راباسېږي افغانستان پسې خبرې کوي مونږ ټول یو مسلمانان یو مونږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان یو مونږ مسلمانان ټول په خپلو کې وروڼه یو دا که په مشرق کې دی دا که په مغرب کې دی دا که په شمال کې دی دا په جنوب کې دی دا مسلمانان ټول په خپلو کې وروڼه دي یو رور په بل رور باندې ظلم نشي کولی یو رور د بل رور تکلیف نشي برداشت کولی یو رور د بل رور هغه بد حالت نشي برداشت کولی رور خو هغه چې خپل ځان تکلیف ته نیسي خو بل رور ته هغه د تکلیف نه بچ کوي لیکن مونږ ستاسو تعصبات او لسانیت او دا تقسیمات چې کوم په مونږ کې شوي دي دا کوم عصبیتونه دا کوم د ژبې په بنیاد د ملکونو په بنیاد د علاقو په بنیاد دا کوم نفرتونه چې زمونږ په منځ کې راغلي یقین وکړئ زمونږ دین او اسلام دې حد ته رسېدلی دی مونږ تر ټولو نه اول د ژبې مونږ تاسو زه پښتون یم هغه پنجابی دی مونږ تاسو د ټولو نه اولنین څه شی دی زه د پاکستان یم دی د افغانستان دی زه د سعودي عرب یم دی د پاکستان دی مونږ تاسو ته د ټولو نه اول خپل رواجونه خپل لسانیت خپل دغه تعصبات اولین حیثیت لري قرآن دویم حیثیت لري مونږ تاسو ته دغه څیزونه اولین حیثیت لري د رب حکم د محمد رسول الله وسلم حکم ما تاسو ته دویم حیثیت لري مونږ خپل لسانیت او دا څیزونه دا تعصبات دې حد ته رسېدلي دې وجې نه تباهۍ سره مخامخ دا څوک چې د میډیا په ذریعې لګیا دي یقین وکړه دا د پاکستان سره محبت کوونکي نه دي د هغه طرف نه چې لګیا دي دا د افغانستان سره محبت کوونکي نه دي څوک هم چې دغه مسلمانانو که د پاکستان دی که افغانستان دی دلته د پنجابي او د پښتون په نوم باندې دلته په نوم په افغانستان او د پاکستان په نوم باندې نفرتونه پیدا کوي ظلمونه کوي یقین وکړه دا نه د هغه خاورې سره محبت کوونکی دی نه د دې خاورې سره محبت کوونکی دی یقین وکړه دا سړی کفر ته خدمت کوي دا مسلمانانو خدمت نه کوي دا د دین او د قرآن خدمت نه کوي دا د جاهلیت هغه حد ته رسېدلی دی دا د ابوجهل پر لار باندې روان دی د محمد رسول الله په لار نه دی روان او بیا مونږ خلک هغه غریبان بله ورځ په دغه مې کته فیسبوک کې یو چا هغه پوره بیان هغه علاقې والا ورکړی د یو کس نه پوره کور پوره هر څه دی په 16 روپۍ باندې اوس ولې هغه غریب مجبوره دی حالانکې حدیث کې راځي د یو چا د مجبورتیا نه به غلطه فایده نه حاصلوي موږ خپل حکومت ته وایو کوم ذمهوار خلک دي هغوی ته ظلم مه کوئ دوی ته که وباسئ خامخا بیا وخت ورته ورکوي تاسې په ظلم سره 50 کاله 80 کاله هغوی دلته تېر کړله اوله خو بحث هم هغه ته قانوني حیثیت ورکړه دلته د هغوی کاروبارونه یې دلته د هغوی رشتهدارۍ دي ما سره یو دلته تعلق ساتي پرون یې ما ته ټلیفون وکړو ما ورسره ګپ ما ورته ویل څنګه ته نه یې تللی ما ته ویل خو لفظونه فلحال خو که ډېر مجبوره شو ټول رشتهداران هم لاړه خو مړی ژوندی خو بیا د هغې سره نه شو کولی بیا مجبورن شو هلته د هغوی رشتهداریان یې دلته د هغوی دلته جیدادونه یې دلته کاروبارونه ته چې دغسې په یو ځای باندې وباسي هغه هر څه تباه کېږي نه ټیک د غلط او صحیح بار چا کي هغوی کې شته دی مونږ کې هم شته دی دې وخت کې د یو بل سره نفرتونه د کفر پیدا کوي پاکستان د افغانستان خلاف کې افغانستان د مونږ ټول مسلمانان یو که پنجابی دی که پښتون دی که افغانی دی که پاکستان مونږ یو مسلمانان یو دا تعصبات زمونږ په منځ کې راوستل یقین وکړه دا د کفر کار دی چې مسلمانان په خپلو کې وجنګ همدردي وکړئ دغه خلکو سره خیرخواهي وکړئ دغه خلکو محبت مظاهره ورسره وکړئ شپېته اویا کاله دې ساتلي وو د هغوی په زړونو کې محبت ور دې ملک ور دې خاورې د دې خاورې ځان بچی ګڼو تا چې اوس په دغسې حالت کې وکتل چې د هغې د بچو د بچي ورنه په لارو پاتې کېږي د هغوی کاروبارونه تباه کېږي د هغوی نه رشتهداران ګډوډېږي یقین وکړه دا به ستا محبت نه وړي دا به دښمني به په زړه کې پیدا شي بهرحال ما عرض کوو